ونحشرهم او راجم بكم دیلرا یوم القیامتی ورځ د قیامت باندې علی وجوههم فمخونو د دی باندې عميان کاڼاند وبکمن او ګونګیان وسمن او کاڼا الله د قیامت پر ورځ باندې بدی منګا لاند کاڼا او ګونګیان په مخونو باندې چې دی رؤبلو راجم بکو او زه ومأواهم جهنم زه او ټکانه دی جهنم دی الله فرمایي دغلت بسی نو دلته کې الله جل فرمایي چې ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم داخله چې دا انکار کوون کې دي الله دا به موږ د دې په دې مخونو باندې محشر ته راجمع کو نو حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام یو مجلس کې د محشر ته راجمع کېدو حالات ذکر کول نو نبی علیہ السلام کو فرمایي کله چې محشر میدان ته خلق راجمع کیږي نو د دې درې جماعتونو به جوړ شي درې ډلو درې جماعتونو کې به خلق چې راجمع کیږي یو دام یا اولنې هغه خلک چې په سورلو باندې سورلو د اعمالو په سورلو بالکل په تیزی سره رواني میدان محشر ته بزان ورسي نبی علیہ السلام کو فرمایي بعض خلک چې هغه دویم جماعت ورا هغه په پیاده باندې داسې رواني منډه به روان وي ځان به میدان محشر ته رسي او دریم نمبر نبی علیہ السلام کو فرمایي یا یو روایت کې راځي کافران یو فرمایي کافران او مشرکان او یو روایت راځي چې نعمت تقی ذکر کړل دریم نمبر ډله هغه چې دی په دې مخونو باندې چې ډیر راخلي کیږي پرختي به شړي او میدان محشر ته رواني یو صحابي ته پوښتنه د الله رسول په دې مخ باندې به داخله څنګه رواني الله جل نبی علیہ السلام ورته فرمایي کم ذات چې په دې خپو کې د تلو طاقت کې خو دی هغه ذات په دې مخ کې دغه طاقت کې چې په دې مخ باندې روان دي او دا الله جل شانو خی انسانانو ته ډیر انسانان د سیخپی خو ګرځېدې دي شي نمازونو په دې بازوینو کې نو خپی خو چې الله ته طاقت اخستي نو خپی خو ګرځېدې نشي څومره تکلیف کی او بعضی داسي چې بالکل خپی پسې نه یو بوټي او چې الله په طاقت کې په الله سبحانه ګرځي رواني دا د الله جل شانو قدرت دی او چې دام چې نه خپېشتو نه لاشتو بیا موږ ماران کم زه تخیږي لوی ورته وخیږي په داس دینو کې به ګرځي ته به حیران شي دلته کې د مار په څنګه لاړې نو چې دغه کې الله جل شانو دا صفت کې خو دغه مثال دی چې مار اسم نشته خپې لاس اسم نشته دی او روان دی بیا او څومره تیز دی دغه شان به الله جل شانو دغه انسانان چې کم کافران دي مشرکان دي دی په دې مخونو کې دا طاقت دی فرښتې به شړي او دی په دې مخونو باندې رواني او حالات یسو عمیان بوکمن او سمن لاند بای ګونګیان بای کاڼه بای نو باجو مفسرین ذکر کوي چې حقیقت کې بداسي بالکل ویسے یو بوتل به جوړ شو روان بای ځکه چې نه لاس نه نظر کار کوي نه دل کولې شي نه قتل کولې شي نه خبرې کولې شي او په مخ ورو پسې بوتل دی نو اسم او باج علماء ذکر کوي چې نه سترګې نظر به کار کوي دا د دنیا چې هغه حقیقت لري چې ګوره دنیا کې تاسو ته حقیقت راغلی وو حق راغلی وو نو هغه حق ته تاسو نه کتل نو تاسو مثال دړندو دی هغه حق تاسو نه اوریدو تاسو مثال د کڼو دی ځکه چې هغه تاسو نه اوریدلې نو اوس مثال د کڼو شو او د حق आवाज تاسو نه کاو حق مو چاته نه رساو هغه بیان هم چاته نه کاو نو اوس مثال د ګونګیانو دی چاړهګان نه جوړ شوی دي او یادا چې بس دغه صفاتونه به الله واخلي یادا چې هغه صفت په کم د دې وګونو ستر دي جبه چې کم صفت دی نو هغه به خو پیدا باندې ور کوي لکه د سترګو نظر کتل یو خصيص ته کتل دي چې د زړه ته او د سکون راشي آرام راشي خوشحالي راشي خود ته مخکې لمبي او عذابونه چې ښکاری نو هغه سکون نو مثال دلاندو شو بعد مفسرین ذکر کوي دویم مثال دا چې د کڼو چې وګورو باندې یو سړی ښه आवाज واوري بهترین आवाज واوري چې د زړه خوشحالي د آرام راشي نو هغه د اور لمبي او غرار اوري هغه غرار او لمبي چې اوري دغه شور اوري نو د سکون او آرام ناراضي نو د مثال چې د کون شو او که आवाज کوي نو هغه د جهنم आवाजونه د عذاب आवाजونه دي او نو توجه ورته نه کیږي مثال دا
کڼو شو څوک خبرو ته چې دی غوږ نږدي. مثال دا ګونګي او د چاړه شو خبرې ته څوک غوږ نږدي نه د خبرې چې دی حقیقت او حیثیت